داسې کارو کوي په دنیا سنم قدشي پروانیشته د ابراهیم اسلام د خطبه تاوانیشته لکه د دې اخیر لپاره تاسو ګورئ خپل دا انجینیر غریب پرې کوګونو باندې کله شغل کله کوي کله بره کوي هغه کله وکړه نه دي کله بره نه که تاسو ته یادي په دې کاڼه خور کې د کوهستان د سیدامن ملک بچی ارتاو شو ټول ته یاد دي کنه او په هغه ورځ د ټول زمانہ کې د یو اډو او خدمت کې پی او شیرپو حضرات او د امړې پریخوا واده پریخو او راغی هغه هټ دوزه او فوج راو خپل بند کو سیدامن زامنی دغه راوېستو واده پریخو هغه افتا موسی خان باندې سیو دا هغه زمانه راځي په پلانې ځای کېږي موسی خان امن ته خبرې دو هغه الوته کې اسلام آباد ته پم ته رسولو د یو ځل پورې دا وزیران رسول موسی خان ته رسېدل او نو رسېدل ټول دې پته د دې دولت کې استاد له غوړبن چې کله تاسو په وزیر داخلو زموږ د منګورو هغه وایي چې وفاسو مونږ ته وی مو دې چې موږ زه د بار په دولت کې اجازه راکوم چې دولت کې دي دلته چاله په لګل نه ورتي دا تاسو هم تاسو ستاسو ورمنه دا وی چې ورمنيانو راټینګ شي پوښښ کړه څنګه غیرت په فلک کې بار باندې کیږي او تاسو هغه بار کړو بس اذا من مشرانو من خدا زمون یو ورکرز کنونشنو دا دې وخت موږ چې زمونږه د صوبایي چیرمن سے براشي موږ سره خپل پروګرام د جلسې په شکل کې وکړي هغه د څوس خبره د کړو د وجنه هغه اجازه موږ ته نه ملاوېدو هغه جلسې باندې شي نو دیو موږ ته وایي چې نن موږ ورکر کنونشن جوړې وکړو نو د دیو ډېر زیات شکریه ادا کوم تاسو ټول مشرانو او د دې خصوصي دراله موږ سره شرکت وکړو نن هغه خلکو ته وایم چې هغه قومي وطن پارټي په شانګه کې ختم شو نو څنګه دا ختمه لا په باندې لا زه تاسو دې دې نه کوم د دې جنسي خامله مدې دې کومې دې چې هغه خلکو باندې وعلي چې موږ راځو نو قومي وطن پارټي ختم شو من الحمدلله قومي وطن پارټي ژوندۍ ده زموږ مشرانو دي او زموږ صاحب دي داسې وجه ویل نه چې دلته خلک راوستلې نو هغه زموږ مسره راغلی نن معلومه شوه چې چیرمن صاحب موږ سره انتهایي مینه محبت دي هغه خلک نشته او چیرمن صاحب نن بیا زموږ دې حجرې ته راغلی نو ډېرې زیاتې شکریه ادا کوو ډېرې زیاتې شکریه ادا کوو خبرې خو مشرانو کې نو مختلف شکریه ادا مختلف رومیا ته بار بار واقع وایي چې رنګه خبرې خو دا چیرمن صاحب په نوټس کې خبره راولو زموږ په ملاکنډ ډیویژن کې د کټ ګاډي او سیسټم انشره عدالت په کې نوټس ورکړ دی چې دا کټ ګاډي چې دي دا دې سم کړی شي نو هغه د چیسل باره کې ویلي دلته کې ظلم زیاتیا ملاکنډ ډیویژن کې روان دی چې 50 کټ ګاډي کې څه شي باندې نو هغه غریب روان دی او اکثر هغه موږ ملاکنډ ډیویژن سره غریب روان څه زیاتیا کېږي نو موږ چې تاسو په دې کې څه تاریخ کېږي نو چرام مشربدي کې موږ سره مخ کې تاو کتاو دا مشرانو تاسو ډېر شکریہ ادا کوم چې تاسو نن په دې ورکر کنونشن کې بھرپور شرکت ورکو او زموږ د میلمنو له عزت ورکو مرګونو تاسو به چې راتلئ یا دا و په ذهن کې چې د سړي اقتداري نو په دې راځي چې دې به موږ ته اعلان کړي که یو سړی په اختلاف کې د هغه نه به تمه او توقع کوي چې دی به دا کار کوي خو د دې یوې خبرې وضاحت کوم چې د دې پارټۍ او د دې خاندان په دې شانګه باندې ډېر لوی احسان دی دیو چې موږ له کوم کار کړی دی هغه موږ له ننه پورې وزیران دي مشیران دي ایم پی ایګان دي میرګان دي خو هغو نه موږ داسې کارونه موږ نه هغو نه دي کړي زموږ د پارټۍ قائد عطاب احمد خان شیرپاو په موږ باندې د ټولو نه غټ احسان دي ضلعې له شانګلې له د ضلعې درجه ورکول دي د هغې نه علاوه کله که چېرته کله چې لاندې د تحریک انصاف حصه ومونږه په هغه ټایم کې هغه ویلي وو چې تاسو شانګلې خلکو زما د پارټۍ امیدوار د مناسبو ډېرې ورکړو د دې به زما د مثال به د ایم پی او هغه هم هغه شانې فنډ به موږ ته میلاوېدو لکه څنګه چې ایم پی ای ته میلاوېدو د هغې په سلسله کې په ووټو کې په پلونو کې خو بیا موږ د یو زش پتاس د
د اقتدار نه بهر کړی شو ځکه چې هغه په دې خبره باندې پوه شو چې دا خو ټول کار دوی په دې حکومت چلولو باندې کېږي او دا ټول کار چې د دې کریډټ دی ولي نو دوه پیرې موږ په حکومت کې داخل کړی شو بیا خو دوه پیرې موږ په سازش په تحت باندې وویستلی شو ملګرو د دې نه علاوه دا علاقه چې ده د دې معیشت ټول په کولې په کار باندې ولاړ دی تاسو ته به پته وي موږ چغې ووهلې چې کله دلته زموږ صوبایي وزیره وه انیسا زیب طاهر خیلي نو موږ شیرپاو خان ته وویل او سکندر خان ته وویل چې موږ له ورکینګ فوکس ګرامر سکول راکړه هغه شامل هغه منظور کو په هغې کې په سوونو باندې پوسټونه په هغې کې د کولې د ورکر د بچی تعلیم کپڑا جامه هاسټل دا خبرې ټولې موږ وې خو چې کله موږ د حکومت نه لاړو نو هغه سکیم هم لا د دې ځای نه ختم شو او پارټیانو په تاریخ کې د شانګلې د راتګ زموږ د پارټۍ نمبر په اولنۍ ملګري د حیات محمد خان شیرپاو زما په الیکشن کې زه اوله پیره خپل په زندګۍ کې کته کابلګرام ته تللی وم او کابلګرام ته زه په خپله اوله پیره تللی وم نو هلته یو سړي ما ته ګټ وښود د سیند په غاړه وي په دې ګټ باندې حیات محمد خان شیرپاو ولاړو شهید چې هغه دا پی ایچ یو دا اسپتال او دا سکول چې کوم نن دلته په دې ځای کې موجود دي دا د هغه د لاس دي یا د هغې نه پس زموږ ملي رهبر خپله هغه مینه د شانګلې سره جاري وساتله او زموږ شانګلۍ جلا کړه د هغې نه پس بیا سکندر خان چې کله د صوبې سینګر منسټر نو واضحه فرق هغه د شانګلې سره خپل په پټولو کې په لږ ټایم کې لږ ټایم و دو درې میاشتې یو پیرو دو درې میاشتې بل پیرو خو د شانګلې भरपूर हिस्सा کړی وای دا چې بیا موږ سره چې کوم سره یو هغه د پارټۍ نه لاړ تاسو پته ده نو هغه فنډ دوی په خپل د طرف تاسو ټولو ته راکړ دی ستاسو د روډونو د بېځایه او د هر څه لپاره نو هغه بیا پارټي بدله کړه بلې پارټۍ ته لاړو هغه دا خبره کوله چې زه د شانګلې نه قومي وطن پارټۍ وکړم نن الحمدلله چې په ګیلونۍ کې دلته انور علي غوربندي او ان شاء الله نور پروګرامونه به داسې کېږي زموږ دا مشران به راځي د دوی په محنت سره انور علي زه داد پېښ کړم دلته چې دی خپل کور ته ډېر ژر بیا واپس شو او خپل د شهید والد صاحب په هغه مشن باندې چې پوره وخت واپس خپل لارې ته راغی ځکه چې دا لار د پښتونوالۍ لار ده کومو خلکو چې د پښتونوالۍ اواز کوو قوم پرستۍ اواز کوو هغه هم تاسو لیدلي دي حکومت یې 15 کاله تېر شوی دی د هغې نه پس په کتاب باندې زموږ انجینر صاحب راغی او هغه د وزیر اعظم بشیر پاتې شو بیا د مشرف ورور پاتې شو نو زموږ د شانګلې نن چې کوم حالات دي په هر میاشته کې کم از کم 100 مړي شانګلې ته په پیټرول کې راځي ځکه چې دغه خلکو سره خپل ځان وکړه او تاسو ته د هغو حقیقت هم معلوم دی د اول نه تر اخره پورې ستاسو د دې خاورې خلکو تاسو وکتل چې کوم ځای نه کوم ځای ته صرف اقتدار د سره فرق وکړو بیا د تبدیلۍ په نوم باندې تبدیلۍ والا راغله د وسته کوم منسټري چې دا زموږ د ټولو نه غټه مسله چې کوم ده د کویلې نو دا منسټر صاحب زموږ د هغې وزیر دی نو په هغې کې تر اوسه پورې هغه ته لاس ورنه کړ د هغه د خپل چې کوم د هغه زلمي او د دارو هغه علي باش د هغه ورور په کال کې 35 ورځې پروت او ناشنون دی کېده نو داسې خلک تاسو ټولو لیده او تاسو ته دې غرونو ته اوچتو اوچتو غرونو ته همدا ځوان زموږ ملي رهبر زموږ پښتون او غیرتي لیډر سکندر حیات خان شیرپاو نن بیا ستاسو په منځ کې په دې ځای کې موجود دی چې بار بار راغلي دي او انشاءالله دا به زموږ تاسو سره خبرې زیاتې نه کوم ټایم کم دی دا به زموږ وعده د دوی سره چې دوی چې موږ کومه مینه راکړه دا هغه مینه به انشاءالله موږ دوی ته ورکوو او دوی به چې کله په اقتدار کې راغله او انشاءالله هغه منظور نه ده د خلکو نظر په ملي رهبر باندې دی د خلکو نظر په سکندر حیات خان شیرپاو باندې دی او د سازش په تحت باندې چې کوم کارونه مخکې شوي وو هغه به انشاءالله واپس خپل دغه ته راځي دا به انشاءالله د تاریخ حصه جوړېږي